د قیامت ځینې علامې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نن نه 1400 کاله مخکې بیان کړي او رښتیا شوي. لومړی، نارینه به کم او ښځې به زیاتې شي. دویم، خلک به د قرآن مجید تلاوت د موسیقۍ په شکل کوي. دریم، د مال د محبت د وجې به ښځه هم له خاوند سره په تجارت کې برخه واخلي. څلورم، هر څوک به غواړي چې خپل ځان چاق او مضبوط وګرځوي. پنځم، په لمانځه او ژوند کې به سکون ختم شي. شپږم، د سود کاروبار به عام شي. اووم، ریاکار عابدان به پیدا شي. خلک په عبادت، ریاکاري او شهرت پیدا کولو دپاره کوي. اتم، فتنې به زیاتې شي او دیني علم به کم شي. نهم، خلک په قرآن مجید د معاش وسیله وګرځوي. لسم، دروغ به عام شي او خلک به د دروغ شهادت ورکوي. یولسم، خلک به د صحیح حدیثونو نه انکار کوي او غلط حدیثونه به بیانوي. دولسم، مسلمانان به مالدار شي مګر دینداره به نه وي. دیارلسم، کفر به آسان شي. انسان به سهار مسلمان او ماښام به کافر شي او ماښام به کافر او سهار به مسلمان شي. څوارلسم، هره راتلونکې زمانه به پر تېرې زمانې پرتله بدتره وي. پنځلسم، د اسلام په دین عمل کوونکو خلکو به خلک تعجب کوي او ورته به نوی شی ښکاري. شپاړسم، قتل او قاتل به زیات شي. قاتل او مقتول ته به نه معلومیږي چې زه یې ولې وجنم او ولې وجل کېږم. اوولسم، کافران به په مسلمانانو غالب شي. مسلمانان به زیات وي مګر غلامان به وي، ځکه دوی به د دنیا سره محبت لري او له مرګه به یېرېږي. اتلسم، په دین عمل به داسې وي لکه د اور سکروټې. نولسم، ګناه کول به ډېر اسانه وي او ګناه به د ګناه په شکل نه منلی کېږي. شلم، د دنیا مالدار خلک به بخیلان وي. یویشتم، د زمانې نه به برکت ختم شي. کال به د میاشتې غوندي، میاشت به د هفتې غوندي او هفته به د ورځ غوندي. دویشتم، مسلمانان به په هر عمل کې د کافرانو پیروي او تابعداري کوي. دېرشتم، خلک به د زکات اخیستلو مستحق نه وي مګر بیا به هم زکات غواړي. څلېرویشتم، ښځو به جامې اغوستې وي مګر داسې نازکې جامې به یې اغوستې وي چې وجود به یې پکې ښکاري. پنځویشتم، زنا کول به ډېر اسان شي او د زنا کولو وسایل به هم زیات شي. شپږویشتم، جهالت به عام شي. خلک به د دنیا په علم پوه وي مګر د جهالت د وجې به د دیني علم څخه غافله وي. اوویشتم، بې حیا ښځې او د موسیقۍ آلات پسې یوه شي. اتیشتم، د شرابو استعمال به زیات شي. خلک به پرې مختلف نومونه ږدي او استعمالوي به یې. نهشتم، خلک به په خپلو ماڼیو فخر کوي او د جامو غوندې به ورته مختلف رنګونه ورکوي. او دېرشتم، انسان به د خپلو زامنو او ښځو دپاره خپله مور ناراضه کوي.